السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما د 10 ذوالحجه چې ده د هغې باندې خبره کوله. نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بهترینه دعا د عرفات د ورځې دعا ده، او هغه دعا دا ده کومه چې ما غوښتې ده او کومه زمانه مخکې پیغمبرانو هم غوښتې ده، او هغه ده لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ام فضل بنت حارث دا د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه کور واله وه، د هغه بیبي وه، او د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه مور وه. هغه وایي چې مونږ د حج په دوران کې په شک کې وو، د یو د بل نه ټولو صحابه په خپل منځ کې لګیا وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه ده که روژه یې نه ده. د عرفات ورځ وه د حج په دوران کې، که نه حج چې نبي صلی الله علیه وسلم حج چې کوو، نو وایي زمونږ شک و چې آیا صحابه په خپل منځ کې لګیا وو چې د الله د رسول روژه ده که روژه یې نشته. نو وایي ما داسې وکړل چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم له د پی ورکړل په یوه پیالۍ کې. وایي چې ما پی ورولېږل، نو نبي صلی الله علیه وسلم په اوښ باندې ناست و، او د خلکو د مخې په ډاګه هغه پی وسکل، او وی چې لکه دا د عرفات ورځ ده، نو د حجیانو دپاره روژه نشته، او د غیر حاجي دپاره چې څوک حج نه کوي، نو د هغه دپاره د عرفات د ورځې روژه نیول سنت ده، مسنون ده. او ځکه وایي چې د یو کال مخکیني او د یو کال وروستني ګناهونه یې معاف کوي. پوه شوئ؟ سنت ده، فرض نه ده. که چا ونه نیوه نو خیر دی، چې نشي نیوی نو خیر دی. او د حجیانو دپاره د عرفات په ورځ روژه نیول نشته. او نبی صلی الله علیه وسلم وایي مونږ صحابه چې دي، نو مونږ د عرفات د ورځې د روژې نه منع کړو چې تاسو به نه نیځئ د عرفات په ورځ. او په سباله چې دی، نو بیا د حجیانو دغه یوم النحر که نه، لکه د قربانۍ ورځې او شیطان ولي او قرباني وکړي که نه. او دغه چې د غیر حاجي لکه زما استاد دپاره د غیر حاجي دپاره دا یوم النحر هم ده، د قربانۍ ورځ هم ده، او وسره ایام تشریق چې دی، نو په هغې کې هم لسمه، یولسمه، دولسمه، 3 ورځې قربانیم کولی شي، او دا 3 ورځې به روژه نه نیسئ. مونږ یعنې غیر حاجیان به لسمه، یولسمه، دولسمه، دا 3 ورځې روژې نه نیسو. او حاجي چې دی، نو هغه خو به دغه ورځې هم نه نیسي روژه، خو د عرفات په ورځ به ورسره هم نه نیسي. پوه شوئ؟ عرفات په ورځ د حجیانو روژه نشته. دا خپلو حجیانو ته ووایه، اکثر پته خلکو ته نه وي چې د عرفات په ورځې روژه نیولي که نه. په دې باندې دا خبره مضبوطه کوي چې هغوی ته حل ووایه چې نه به نیسئ. بله په عوامو کې دا خبره مشهوره ده چې کله د عرفات ورځ د جمعې په ورځ راشي، چې دا حج اکبر دی. نو په قرآن او حدیث کې د دې څه دلیل نشته دی، هېڅ ثبوت د دې خبرې نشته دی، بلکې پاک نبی صلی الله علیه وسلم هر کال چې دی حج ته حج اکبر ویلی دی. ټیک ده، حج اکبر لکه عمرې ته وړوکی حج وای، او حج ته لوی حج وای که نه. د حج په دوران په 10 تاریخ باندې، په 10 ورځ د ذوالحجې اول شیطان ایشتل، بیا قرباني کول، بیا سر خریل، او بیا احرام وسپړي او خپلې جامې واغوندي، مکې ته لاړ شي او طوافي زیارت وکړي. دا د حجیانو په دغه ورځ باندې دا کاري. او زما او ستاسو د اختر ورځي، پاک نبی صلی الله علیه وسلم د غیر حاجي دپاره وفرمایل چې دا ستاسو د خوراک څښاک ورځې دي، دا ستاسو د خوراک څښاک ورځې دي، قرباني وشي که نه، لهذا تاسو په دې ورځ باندې روژه مه نیسئ. او بیا یې وفرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله اولنۍ ورځ د ذوالحجې شروع شي، د غټ اختر د میاشتې د اولنۍ ورځې نه واله د قربانۍ پورې چې کم بنده قرباني کوي، د هغه بنده پورې د قربانۍ د کولو پورې به دا بنده چا چې قرباني نیولې ده، دی به نه یخته کټ کوي او نه به نوکونه کټ کوي. او د حجیانو دپاره خو دا فرض دی چې هغه به د 10 تاریخ نه مخکې نه یخته کټ کوي او نه دغه، ځکه چې دی نه نوکونه، ځکه چې دی خو په احرام کې، حاجي خو په احرام کې. خو د غیر حاجي دپاره مستحب دا ده چې د قربانۍ نه مخکې د یخته نه کټ کوي. په دې کې لږ د فقهاو معمولی شان اختلاف هم دی،
شافعي مذهب والا وایي چې یخته دې کټ کړه نو مکروه دي، او چې کټ دې نه کړل نو مستحب دي، لکه ثواب دی پکې. حنفي مسلک والا وایي چې که یخته او نوکونه کټ کې نو مکروه نه دي. بهرحال خو په دې کې بهتره ده فرض نه دي چې اوس په ځان باندې قیامت راوستی که نه. په دې خبره ځان پوهه کوي، یو فرض یو واجب یو مستحب. مستحب دی ته وایي چې دې وکړو جو ثواب دی پکې، که دې ونه کو یو ګناه دې نه کېږي. نو بهتره دا ده چې که څوک فرض که قرباني چا نیولي او هغه د 1 ذوالحجې نه د 10 ذوالحجې پورې څه، بلکې د خپلې قرباني کله کله خلک د په اولنۍ ورځ قرباني ونه کړي، په سباله یې وکړي که نه. جو که په سباله دې قرباني وکړي چې په سباله به بیا یخته واړه کړي او نوکونه به کټ کړي که نه. او حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما ته الله پاک حکم را کړی دی چې زه د اختر ورځ مناو کم، او الله پاک دا ورځ د اختر دپاره د عید دپاره لکه خاص کړې ده. یو سړي تپوس وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سره صرف یو څاروی دی په کور کې چې مونږ ته پی سکول که نه. پخوا خو لکه داسې بازاري پی به نه و، جو خلکو ځان څاروی ساتو، نو یو څاروی دی کېدای شي بیزه وه یا داسې، نو هغه زه استعلاله کړم نو نبي او قرباني وکړم. نو نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وایي نه، چې ستا سره نور څه نشته او صرف دغه یو څاروی دی د سره چې هغه ستا د ضرورت څاروی دی که نه، نو ته داسې وکړه چې نوکونه مه واړه کوه د ذوالحجې لکه په دې 10 ورځو کې نوکونه مه واړه کوه او یخته مه واړه کوه، او چې کله تو د اختر ورځ شي اختر منځو شي قرباني خو دې کوي نشته نه ورسره که نه غریب دی، نو چې کله د اختر منځو شي لکه نو تو به بیا یخته واړه کې، نوکونه به کټ کې، برید به واړه کې، او د نامه نه لاندې یخته به صفا کې، نو دا به د الله په نس ستا قرباني شي. نو خبره دا ده چې الله رب العالمین څونه مهربانه دی. نو غریب خو الله دا بنده خو الله غریب پیدا کړی که نه، نو چې د دوی دا ارمان چې ما قرباني وکړې او قرباني کولی نه شي، نو الله پاک نبي صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا طریقه ښوولې ده چې د چا وس نه کېږي او قرباني کول غواړي او کولی نه شي او وړی کېږي، نو هغه دې په دې 10 ورځو کې یخته نه واړه کوي، نوکونه دې نه کټ کوي، او چې کله د اختر ورځ شي نو دې بیا د قرباني لکه وشي، مطلب د اختر منځو شي او دغه وخت کې دې بیا دغه وکړي، نامه نه لاندې یخته دې صفا کړي، ځکه چې 10 ورځې به تېرې شوي که نه، نوکونه به یې غټ شوي، نو د دې نه مخکې دې یخته او نوکونه او دغه نه کوي، په دغه ورځ دې وکړي، نو دوی به دونه ثواب میلاو شي لکه دوی چې قرباني کړي. پوه شوې؟ نو په دې مبارک ورځو شپو کې که 9 روژې نیوی شئ، په 10 به اختر وکړو که نه، مونږ غیر حاجي دپاره وي، او که نه یوه پکې نیوی شئ، که 2 پکې نیوی شئ، که 5 نیوی شئ، که 6 نیوی شئ، که 3 نیوی شئ، که 4 نیوی شئ، لکه هر بنده ځان ته وګورئ چې څو روژې نیوی شئ نو ثواب یې ډېر دی، او خاص کر د عرفات د ورځې روژه ډېره زیاته ده. اوس به تاسو وایئ چې کومه عرفات ورځ ده؟ یو عرفات ورځ خو هغه ده چې هلته حجیان تلي، او بل عرفات ورځ زمونږ دلته یې، ځکه چې مونږ ته یوه ورځ لیټ یو که نه، په دې کې هېڅ اختلاف او مسلې مه پیدا کوئ چې که څوک نیوی شئ جو دغه 2 ورځې ونیسئ چې دا مسله بیا نه وي که نه، چې دا سوچ هم نه وي. او بیا د اختر د شپې هم د عبادت کولو د نفلونو دا مستحب دي، تاسو کوشش کوئ چې په دې شپه باندې دا مبارک فضیلت والا شپې دي، نو په دې کې هم ذکر او اذکار، درود شریف، نفلونه، عبادتونه، صلات حاجت، الله ته د خپلو ګناهونو پیش کول، زاری کول، دعاګانې غوښتل، دا هم ډېر زیات ضروري دي. او په دې ټولو ورځو شپو کې خصوصي د غریبانانو امداد کول که نه، چې د هغوی د اختر را روانې خامخا دغه شان د دې ټولو خبرو اهتمام کول. نور بیا تاسو په خپله باندې پوهیږئ چې ټیک کار کول، د بدو نه ځان ساتل، چې دونه راته پته لري چې د الله د دې ورځو عبادت دونه خوښ دی، او د الله د دې ورځو دغه شان صدقه خوښه ده، د الله د دې ورځو ذکر خوښ دی، او خاص کر په دې ورځو کې الله اکبر الله اکبر او لا اله الا الله او سبحان الله الحمدلله ذکر کول هم د الله پاک ډېر خوښ دي. او دا به هم تاسو ته پته وي چې تکبیرونه ویل چې دي چې په ښځې او نر دواړو باندې واجب دي، نو هغه دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، 2 ځله الله اکبر الله اکبر، بیا لا اله الا الله، بیا والله اکبر، بیا الله اکبر، بیا ولله الحمد. او که دا دله نه درځي نو صرف الله اکبر الله اکبر الله اکبر وایي هم خیر دی.
خو دا تکبیرونه خو به مونږ د اوس نه بلکې شروع کړو چې دا خوله م پرې راواوړي بیا مونږ مونځ کړی او ایسته مې نه ویلي که نه نو هسې هم دا مسنون طریقه ده چې د هر مانځه نه پس به په زوره داسې ووایي چې الله اکبر فرض منځو کې که نه سلام وګرځې نو الله اکبر بیا به وایي چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله د هر مانځه نه پس دا ډېر ثواب لري خو که فرض که ستا عادت نه یو نوې نو د وس نه شروع شه نو واجب کله دی د ذوالحجې د 9 تاریخ یعنی د عرفې د ورځې د سحر د مانځه نه واخله لکه 9مه ورځ د ذوالحجې 10مه 11مه 12مه او 14مه دا 5 ورځې دا تکبیرونه ویل دي دا واجب دي په ښځه او په نر په امامتۍ په غیر امامتۍ مطلب یوازې که مونځ کې که په جمع خدا به وي د هر فرض رکعتونو نه پس به دا وي یو ځل ویل ضروري دي او 3 ځله او د هغې نه زیات ویل چې دی بیا ډېر ثواب دی نو د سحر مانځه نه پس به ووایي بیا به د ماسپښین د 4 رکعت فرض نه پس ووایي بیا به د مازدیګر 4 رکعت فرض نه پس ووایي بیا به د 3 رکعت فرض ماښام نه پس ووایي بیا به د ماسخوتن د 4 رکعت فرض نه پس ووایي نو د ورځې 15 شو که نه بیا په 10مه ورځ بیا 15 ووایي بیا په 11مه ورځ به بیا 15 منځونو پسې ووایي بیا په 12مه ورځ بیا په 15 منځونو پسې ووایي بیا په 14مه ورځ د ذوالحجې سحر به ووایي ماسپښین به ووایي مازدیګر به ووایي نو د 3 منځونو پسې به ووایي بس د مازدیګره پورې دي نو دا ټول څو منځونه شو دا 23 منځونه شو په 30 منځونو پسې به دا تکبیرات ویلي دا په ښځه او په نر یو شان واجب دي زه خو ځکه وایم چې د وس نه شروع کوي چې عادت هم جوړ شي که نه او بیا دغه شان د قربانۍ هم ډېر ثواب دی خو چې په چا فرض وي د قربانۍ نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قرباني یعنې زناور یینه لازمکې ته نه یې رسېدلې چې د الله په نیز هغه قبول شوي او د قربانۍ په زناور چې څونه یخته نو د هر یخته په بدله کې الله پاک یوه نیکي لیکي صحابه عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د دې ګډو د دې وړی څه حکم دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې د دې هم دقه حکم دی چې د هر وړی د دې یو ریشه نه د دې په بدله کې به الله پاک یوه نیکي دی بندله ورکوي او نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي که څوک قربانۍ طاقت لري او قرباني نه کوي نو هغه بندرې زموږ عیدګاه ته نه راځي مطلب د اختر مانځه ته هم بیا حاجت نشته نه دی راځي مطلب سره د طاقت دی دغه نه کوي قرباني نه کوي لکه دا هغه وعید دی که نه هغه خفګان دی د نبي صلی الله علیه وسلم هغه سخت الفاظ دي د هغوی قرباني په چا واجب ده قرباني په هر مسلمان واجب ده چې عاقلي بالغي او مقیمي مسافر نه او د هغه په ملکیت کې د دې بنده سره 52 تولې چاندي یا د هغې مالی او دغه مال د ضرورت نه اضافي نو نن سبا تقریبا 52 تولې چاندي چې ده نو تقریبا 60,000 روپۍ خواوشا جوړیږي خو د هرې علاقې خبره د تاسو د خپلې علاقې د چاندۍ تپوس وکئ د زرګر نه چې 1 توله چاندي د 100 روپو ده نو بیا به 52 توله چاندي چې ده سپین زر 52 تولې د سپین زرو تپوس وکئ چې دا 100 روپۍ جوړیږي نو بس که دغو نه پیسې ستا سره او نور د خپل کور مال دغه ګزران دي صحیح که نه نو بیا په تا باندې قرباني شته او که دونه پیسې د سره نه وي ستا د ضرورت نه زیاتي ضرورت خو داسې د هر چا خو مطلب داسې چې ګنې اریانېږي پینا سوالګرۍ کېږي پینا او قرباني دا نه ده چې ګنې کال پې تېر شي څنګه چې په زکات باندې کال تېرېږي په پیسو په دې کې کال مال نشته لکه سبا اختر دی په نن له تاله د یو ځای نه پیسې راغلې یا د چېرته قرض و هغه را پیدا شو یا څه نو په تا قرباني واجب شوه ټیک ده او یا د اختر ورځ ده او یا سبا دی ځکه چې 3 ورځې قرباني کېږي که نه د اختر په ورځ دله پیسې راغلې نو سبا او بل سبا ورځ د سره شتې نو هم قرباني کولی شي خو د ثواب په نیت باندې قرباني کول دي که نه او یو دا خبره ذهن کې واچوئ چې څوک په شریکه څاروي اخلی په دې غټو څاروو کې غوا میخه په دې کې اوه برخې که نه 2 کسانې په شریکه کولی شي نو چې فرض که تاسو قرباني الی نو داسې به نه وي چې زه سره څاروي مې واغېستو جو بیا به پکې څوک شریک وم دا افضله طریقه نه ده بهتره دا ده چې اول به کسان وګورئ فلانکې دا مې لور دغه مې زوی دا هغه مې ګاونډي دا ټول چې 2 تنه برابر شو نو څاروي به والم ټیک شو نو داسې بهتره طریقه ده دا نه چې اول دی اغستی یوازې ځان لو بیا خلک شریک شي ته چې الله ښه ده که نه پیسې به راباندې کمې شي دا طریقه نه ده داسې به نه وي څاروی اخلي که څاروی اخلي او دا سوچ کوي چې زه خو یې بس اخلمه ارزان راته میلاویږي یا مقه راته میلاو شوه
او بیا لکه اخلم د شریکې دپاره کسان به پکې شریکوم نو بیا هم خیر دی چې نیت دې صحیح که نه. او چې قرباني کله کېږي نو بسم الله ویل، الله اکبر ویل په قربانۍ باندې، او خبره را یادول چې اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام زوی هغه ابراهیم علیه السلام قرباني کړی و، نو زه الله څنګه چې هغه تا ته زوی قرباني کړی و، الله زه نن دا قرباني کوم چې دا ستا د طرف نه فرض د الله، او زه ستا په لار کې هرې قربانۍ ته تیاره یم. او د هغې دپاره ښکلې دعا ده که نه، انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. او یا دا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. او بل دا چې که څوک د چا څوک مړی، مور، پلار، خر، خواښي، څوک مشران کشران لکه هغه غواړي چې زه هغوی دپاره قرباني وکړم نو قرباني وله کولی شي، او د هغې ثواب به هغه قربانۍ والا ته رسول. که په تا باندې فرض ده او ته وایې چې په ما خو فرض ده خو زه به یې وکړم خو ثواب به یې زه په خپلې مور پسې بخم، نو لکه دا خو په تا باندې فرض ده نو ستا قرباني لکه ضروري ده، ستا باندې فرض ده نو ستا وشوه. او لکه داسې به نه وي چې قرباني ما وکړه او ثواب یې زما، لکه دا زما د مور قرباني شو نو چې په تا فرض ده نو د مور او د پلار دې بیا نه کېږي، هو هغو لکه بېله کې نو بیا هغو ته ثواب رسي. صحیح ده. او هسې چې داسې بنده قرباني وکړي په خپله د اولاد په دغه کې د مور او پلار او د لکه چې د چا ظاهره د صدقه جاریه مور او پلار دپاره د اولاد که نه نو د هغو خو پکې هسې هم برخه وي، خو لکه دا خبره چې دا مې د هغو دپاره وکړه نو دا خبره بیا غلطه ده چې په تا فرض ده نو تو به اول د ځان کې تو جمدی یې که نه، او هغو خو وفات شوي دي نو که پیسې سره ډېرې او بله کولی شي د هغو دپاره وکړه، هغو ته به یې ثواب ورسي. ټیک ده. بس الله دې زموږ د ټولو هر عبادت قبول کړي، الله دې طاقت راکړي چې په دې ورځو شپو کې ډېر عبادتونه وکړو، یوازې په دې ورځو شپو کې نه ټول ژوند د الله په رضا کې تېر کړو. دا الله رب العالمین ما او تا ته ښایسته ورځې شپې راکوي، زما او ستا درجې اوچتوي، ما او تا ته اهمیت بیانوي د اسلام د احکاماتو د ښایسته د پوره کال دپاره د الله د کور دیدار کول، حجیان چې د الله دپاره مالی او بدني قربانیه ورکوي، دا ښکلې مبارکې شپې ورځې دي، په دې کې حجیان په سفر باندې په لکونو خلک چې دی د الله کور نه تاو شوي، الله ته لبیک لبیک نارې رواني چې الله زه حاضر یم، الله تا ته حاضر یم. نو الله دې زموږ د ټولو دا ښکلي اوازونه نصیب کړي او دا لاره دې الله رب العالمین ما او تاسو ټولو ته اسانه کړي، مالی او بدني دې راته الله پاک اسانه کړي، او الله دې زموږ د ټولو ناراضي او خوشحاله شي. خو په دې ورځو شپو کې ډېر عبادتونه وکړئ، خپل ورځې شپې مه ضایع کوئ، د وس نه تیارې وکړئ چې څه کارونه مې اختر جامې جوړوئ وړو له ځان له یا بل څه صفایي سم کوئ، د وس نه وکئ چې تیار یې چې دغه ورځ څنګه د خیره یکم ذوالحجه شروع کېږي نو د خیره که روجو طاقت هم روجې به نیسو، که د عبادتونه خو ذکر او اذکار خو بنداسیم په هر صورت کې کولی شي، که ناجوړی په ملاستي هم کولی شئ. نو ټول د دې دپاره خصوصي اهتمام وکړئ، الله دې رانه رضا شي، الله دې رانه قبول کړي، آمین ثم آمین. الله دې ټول له روغ صحتونه د نیکۍ سره نصیب کړي، آمین ثم آمین. او الله دې په خوږ وطن پاکستان کې د قرآن او د اسلام نظام نافذ کړي چې زما او ستا سترګې یخې شي.